چمن زما د بهارونه پردي پردي دی وزغیت زوړما ګلونه پردي پردي دي چمن زما د بهارونه پردي پردي دی وزغیت زوړما ګلونه پردي پردي دی او چرته نظر خوبا سنوي دوکان را کوي چرته نظر خو سنوي دوکان را کوي او لیلا هم هغه دا نازونه پردي پردي دي ګرانو کتونکو د صغیر افریدي سه په دغه شیرونو سره سلامونه مې قبول کړي سنگر خان ما او دا وخت د مومندي جنسي په یو ډیر تاریخي سیمه کې موجود ما کوم سیمه چې د یوسف بابا په نامه باندې یو شعر دی چې زه د مین زړه د رضانه بغیر نه پایم زه د مین زړه د رضانه بغیر نه پایم او ما کله کله د جانان کلی تشپره وړي نو ما هم دلته کې دمر وړي دا او دلته موجود ما دلته کې به د یوسف بابا د ژوند حالات دغه نسب دغه چې کوم دغه روحاني سفر دی دغه د سړنې کوشش وکوم دلته کې چې کوم خادمین دي په مزار باندې دغه سره به خبرې اترې کوم کوم چې د علاقائی خلک دي دلته کې دغه سره به خبرې کوم دغه خپل سفر ته راځم چې یوسف بابا دلته کې د درینیمو سو نواله تر د 400 کالو راسه دلته کې د ګرد پښتونخوا هغه د کوزه پښتونخوا د کبره پښتونخوا دا غینه دلته کې خلک راځي د مزار سلام کوي او دلته کې دعاګانې غواړي دا غینه علاوه د علاقه د سیاح سلګرو لپاره د توجه یو مرکز ګرځیدل د مزار چې کوم خادمین دي دغه سره به د تاریخ د سړنې کوشش کوم مزار طرف ته ورزما هغه مزار به وینو نو موږ سره اوسئ زه د مزار د یو خادم سره زیشان سره موجود ما زیشان زما کشر دی او دلته کې دغه نه به د یوسف بابا رحمت الله علیه د ژوند چې کوم دغه سفر دی دغه چې کوم دغه روحاني سفر دی دغه چې کوم شجره نسب دی نو دغه په اړه کې به تاسو پوښتنه کوو زیشان دا راته وایي چې د بابا ژوند کوم ځای کې تیر شوی دی او دغه د کوم شجره نسب سره تعلق دی او دغه روحاني سفر یعنی بیا ته د چانه کړي دی دغه حلوت چرته کې او د چا مرید دی او په کومه سلسله کې دی نو زموږ کتونکو ته دغه په اړه کې څه خبرې وکړي مهرباني جزاک الله تاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلئ او د بابا د تعارف مو کو د ځای مو وکتلو اصل کې د بابا تعلق د ضلع مومن عثمان خیل سره دی په عثمان خیل کې بیا دیني خیل دي دیني خیلو کې بیا شنو خیل دي دا خو شجره نسب خپل خاندان تعلق دی بیا چې کوم دی د روحاني سلسله چې شروع شوې ده نو هغه د کاکا صاحب نه شروع شوې ده کاکا صاحب سره تلون راغلی او هغې نه بیعت کړی او د هغوی خدمت یې کړی او د هلته نه بیا دلته کې راغلی خپل کلی چې کوم دی ناصر دی د کې یو کلی دی د هغه ځای کې دغه مسجد دغه خلوت ناصر دلته یو لاندې یو نږدې کلی دی نږدې دی کې نږدې یو د غر کې هم یو کلی دی نو د هغه ځای اوسېدونکی او بس روحاني سفر یې د هغه کاکا صاحب نه شروع شوی تقریبا 350-400 سالو شو چې د دنیا پرده شوی دی ډېره مننه زیشان په لږ وخت کې موږ ته دغه سمندر په کوزه کې بند کو موږ ته ډېر ګټور معلومات راغلل د بابا د ژوند په اړه کې دغه د روحاني سفر په اړه کې یعنی هغه په بنیادی تور باندې عثمان خیل دی او په عثمان خیلو کې بیا د دیني خیل قبیلې سره هغه تعلق دی او بیا لاندې هغه شنو خیل قبیلې سره تعلق لري او دا د چې هغه چې کوم روحاني سفر دی نو د کاکا صاحب مرید دی او په نقشبندیه کې د کاکا صاحب رحمت الله علیه نه لاسنیوه کړې ده دلته کې یو کلی دی د مزار سره نږدې کلی دی ناصر ورته وایي د هغې اوسېدونکي هلته کې ژوند تېر شوی دی هلته کې خلوتګاه وه هلته کې عبادتونه کړي دي او بیا د دنیا نه د رحلت کولو نه پس هغه دلته کې دې ځای کې دفن دی کوم چې نن سبا د یوسف بابا په نامه باندې یادېږي کتونکو موږ سره اوسئ مخکې به ځو د بابا د مزار ته به ورځو ګرانو کتونکو دا وخت زه د یوسف بابا مزار ته دننه راغلم دا تاسو کتلی شئ مزار دی د بابا آخري ارامګاه او دا تاسو کتلی شئ ګرانو کتونکو دا وخت زه د یو سیالګري سره موجود عثمان سره ناست یم عثمان دا راته ووایي چې د کوم ځای نه راغلی او څه مسایل درته مخې ته راغلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی خو استاد ډېره شکریه ادا کوم چې ما نه د لنډ وخت کې لومړی خبره به د وسایلو وکړو د روډ صحیح شوه چې په روډ باندې مشکلات ډېر زیات دي چې راځي ستونزې ډېرې زیاتې دي سهولیات هغه شان سهولیات نشته چې تقریبا د خیبر پښتونخوا نه بره دي صحیح ده چې حالات ته وګورې نو دا ځای هم ډېر ښایسته او خوشګواره دی صحیح ده خو چې په روډ راځي نو سړی په هغه خپلو راتلو باندې پښیمانه شي چې ولې راتلم خو چې دلته سړی راورسي نو بیا د هغه ټولو مشکلاتو حل وګرځي صحیح ده یو خو دا خبره شوله بله دا خبره شوله چې دلته سړی راشي یو خو د مزار
دواګانې سړی ځان روحاني سکون ملاوي روحاني شي. سکون ځان ته ملاوي شي لما یو دلته ډېر امن دی امن ډېر زیات دی هغه د مشکلات یو خو دلته چې سړی راشي هغه امن ګوري واغ هغه مشکلات بله دا خبره چې دلته ډېر خوشګوار موسم دی یخاو دی هغه ګرمي سړي ته نه محسوسېږي دلته یخې چینې دي غټ غټ نفتر دي نو زه سړی اوسه ایله هغه د روحاني سکون اوسه ایله برابر شي نو زه سلګرو ته وایم چې دلته راشي چې چکر ولګوي دې چې دا کوم خوشګوار موسم دی دا دغه پیغام دی د نورو سیلګرو لپاره چې دلته کې راځي تاسو نو امن دی د سړک بدحالي په خپل ځای باندې موجوده ده خو نور دلته کې امن دی هیڅ قسمه داسې خطر نشته زمونږ دغه نننې سفر چې هغې کې مونږ د یوسف بابا ژوند باندې د هغې په روحاني سفر باندې او د هغې کوم ځای کې دي د هغې په علاقې باندې د هغې په موسم باندې دغه خبرې وشوې او زمونږ دغه سفر احتتام لوی الله سپارم خاد اوسئ بریالي اوسئ او کورم ودان